دا سټ روښه ستا پلار امور بستا د خزي قدر کوي ستا خزه د کړو کو ستا خزه او بیبي بستا د مور او پلار خپې خولای خپې لاس به ولا انځي سر به ولا انځي سپګي به ولا ګوري کپڑے به ولا انځي دته وای ګورو دته وای بچي ولې دا لور نه ده نو لور به د مور او پلار خدمت کوي کین ګور ته تاسو د لور په نظر ګورئ او دا وی چې دا خواخ سر زما پلار او مور په زیدي او دی پلار او مور نو بیا به دا انګور د بچي او د لور کردار ادا کوي څنګه چې یو لور مور او پلار شړي وخی ټکایې ملامت کوي رټي خو لور کور نه پریدي مور پلار نه پریدي بیا هم راځي او مور او پلار رضا کوي د قشان به انګور په خواخ سر نه پرټلو خپکیږي نه به دا غو خبرو خپکیږي او دا وی چې زما مشران دي زما د مور زما د پلار په زیدي بیا به د مرګ پورې خدمت جاری ساتي زما د مور قدر نه کوي زما د بیبي قدر زما مور نه کوي زما بچو ته وی پترس ګوري درشه دا خبرې نه چلیږي دلته خبره ختم شو ان ظلما اگر که د مور او پلار ظلم هم کوي دغه ظلم تاسو په د مور او پلار نه څوک کوي خالق شته کنه مالک شته کنه الله جل جلاله شته کنه عدالت بلګي د قیامت پرز د ظالمانو مور او پلار نه بسوک تاسو کی الله جل جلاله په دې ظلم تاسو کی چې تا ولې یو بچی د حق ډیر ور کړو بل دې نو ور کړی یو بچی دې محروم کړو بل دې نو په بچو کې دې ولې فرق کاو په انګوريانو کې دې ولې فرق کاو په نوسانو سو کې دې ولې فرق کاو دا تاسو نه یو ذات شتا چې د رب ذل جلال ذات یا به تاسو کوي کنه د بچی حق نشته د انګور چې دا خپل تاسو کی په دې معاملې کې بیا به د کورونو کې جګړې لانجې وي دا به ځان خوري بچی انګور نوسان نسی او کو ظلم هغه کوي نو ما ته وی د ظالم سره حساب کتاب کوونکې څوک دی الله جل جلاله دې په سره حساب وکړي زه څوک چې د خپل پلار سره حساب شروع کړم زما سه حیثیت چې د مور سره حساب شروع کړم نو لہذا د دې حدیث مبارک پرانا کې ما مخ کې سووي چې د مور او پلار په خدمت یا به جنت ته ځي یا به دوزخ ته ځي د دې حدیث مبارک نه پته ولګیدا چې شپه د سبا کړه د مور او پلار په اطاعت کې د رب ذل جلال د احکاماتو مطابق نو د سحر به د دوه دروازې د جنت کولاویږي کله یو خدمت کړي یو دروازه د جنت به ته کولاویږي او کو د شپې د معصیت کړي نافرمانی دي کړي د مور او پلار نو دوه دروازې د جهنم سبب ته کولاویږي کله یو دي کړي یا د مور یا د پلار یو دروازه به د جهنم کولاوي اگر که مور او پلار ظالمای دنیاوی لحاظ سره په خبره ما پوهیږي کړه دنیاوی معاملات چې څومره دي دغه شان د مور او پلار د خیرو د دین بزان ساتي وګد حدیث الفاظو کې د تقوم جوریج رحمت الله تعالی علیه دا د بارک رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک بخاری شریف کې دا واقعه شته مسلم شریف کې شته دا واقعه د بنی اسرائیل د یو عبادت گزار د بنی اسرائیل کې ډیر نیک انسان شپه ورځ به عبادت کو ځاله یو خلوتګاه جوړه کړي و خلوت چې ته مونږ وایو د عبادت خانه صومعه وته وي بس پاکه صومعه کې بناس په عبادت فاضل کې ته عبادت به الله پاک کو د دنوم سو جوریج رحمت الله علیه رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک فرمای لم يتكلم في المهد الا ثلاثه خبرې نه دي کړي په غېګه کې پزانګو کې دغه کې د زنګو ماشوم مگر دریو ماشومان عیسی ابن مریم یو عیسی ابن مریم علیه السلام هغه کړي خبرې دغه کې خبرې کړي وکنه مورته الله پاک وې وکړه الهام وکړي چې بس خپل بنده صبر وجي خبرو او دا ماشوم بخپل صفای کوي چې زه څوک یم قرآن شریف کې آیتونه دي عیسی علیه السلام انی رسول الله بس کلمت الله روح الله دا ټول وضاحتونه شوي دا ټول قصه ډیټیل سره ذکر قرآن شریف آیتونو کې دا عیسی علیه السلام چې څنګه پیدا شول بنی اسرائیل سره قوم سره خبرې کړي خپل صفای کې د مور په صفای کې چې زما مور بد چلن او بد کردار نه لکه څنګه چې يهوديانو په الزام لګولې په مریم علیه السلام نو یو دغه وصاحب جوریج او بل چې کم دی د جوریج په دور کې د جوریج هغه ماشوم او دا څنګه قیسه وا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي وکانه جوریج رجلا عابدا جوریج رحمت الله علیه یو عبادت گزار سړیو
په بني اسرائیل کې فتخذ صومعه فكان فيها بس یو ځان یو خلوتګاه جوړه کړې و یو کوډګي او پاغه کې به عبادت کوو بس الله پاک عبادت به کو پاغه کې به وو هر وخت پاغه کې وو عبادتونه به کو فاتته امه وهو يصلي یو ورځ دا چلو چې د مور رااله او आवाज وته د خلوت کوډګي نه خلوتګاه نه صومعين باري وته आवाज وکړو چې بچیا جوړېجا دی ولاړو په مانځ باندې مونږه کو فقالت يا جوړېجو आवाज ورکړه مور اے جوړېجا فقال دي جوړې ځان سره وسوي په دې ځړه کې په موږ ولاړ یا ربي امي وصلاتي فاقبل على صلاته فانصرفت اے خدایا اے ربا یو خامور دا بل خواستا مونږ دی یعنی مونږ کوم نو بس په مونږ کې مونږ مات نه ک په مونږ کې شورو نو مور لاړه مور لګا انتظار وکړو او بس لاړه فانصرفت واپس شو فلما كان من الغد هر کله چې سبا شو اتته وهو يصلي فسبا مور بیا رااله څه خبره به و دی بچی سره ملاقات وکړو چې په سبا دا بیا رااله بیا دی په مانځ ولاړ دی فقالت يا جريج आवाज ورکه اے جريج رحمت الله علیه فقال اي ربي بیا دوی امي وصلاتي مور د یو خو بل خامونز دی سوچ کوي جی مونږ دی یو خو مور دا فاقبل على صلاتي نو بس مسته توجه کړه فانصرفت مور بیا لاړه بس بیا چې کله د موري کله لاړه واپس لا د تسوزل د आवाज ورکول نه پس دغه وخت د مور دا خیره د خلینو وختي اللهم اے الله لا تمته موجن دا جوړېج حتا تر دې پورې ينظر الى وجوه المومسات چې دې مخونه ویني د زیناکارو خزو د زیناکار خزو مخ وته وخایا داغه نه مخ کې موجن دا خیره د خلینو وختي تاسو به د خیرو پوه شئ سوچه مته نه دي ما خیال په ځای څه خیره وته وکړي مور څه خیره وکړي په مخه به ول आवाज ورکاو راتله وو د بموز نه ماته په موز به ولاړ نو اوس ګوره چې موز د مور د پاره نه دی مات کړي نو دغه خوري غټه دغه خوري د موز گزار او د عبادت گزار مور نه خوري نه خیره وخت چې خدای پاک هغه پوری دا جوړېج مو وجنا چې سو پوری د بچلنو بد کردار او زیناکارو خزو مخ نه لیدلی هغه نظر نه لګیدل دا مطلب د دینه کنایه دا چې سو پوری بدکارو زنانو په الزام نه لګول تهمت په نه لګول هغه پوری مو وجنا وخت یې ریدو بنی اسرائیل فتذاکر بنو اسرائیل جوریجن و عبادته بنی اسرائیل کې چرچا ودا ده نو متلو د ډېر لرو علاقو پوری چې جوریج او هو رحمت الله علیه ډېر بزرګ انسان دی او ډېر عبادت گزار دی بنی اسرائیل په د قصې د عبادتونو کولې بچو ته خپل منس کی چې داسې نیک انسان داسې عبادت گزار جوړېج رحمت الله علیه دا باس پروانو یو پیر دي دا باس کو پدې کې یو زنانه و پدې بنی اسرائیل کې ډېر حسین او جمیله و او د دې د خایس مثالونه به خلق ورکول په بنی اسرائیل کې ولانجه پکې و بد چلنه و بد کردار او زیناکار وکانت امراه بغي زیناکار زنانه يتمثل بحسنها د دې مثالونه بنی اسرائیل د دې د حسن د خایس ورکول فقالت ديب زناکار زنانو دي بنی اسرائیل د چا چې د جوړې صفاتونه کول په دې مجلس کې ان شئتم کچې تاسو غواړئ بنی اسرائیل لافتننه لكم دا جوړې په پټنه کې مبتلا کم د ازبرګ دلا په پټنه کې واچو ته امتحان په وکم د کسانو ته وي بنی اسرائیل قال فتعرضت له فلم يلتفت اليها دوی ته دا خبرو کړو دی وته چې ستا خو خاطر چې څنګه کې بس دا زنانه لاړ دا بد کردار او جوړېج رحمت الله علیه تا او هغه پس عبادت خانه ته لاړ شیطان پکې نه نوته وکړ او هغه ته دعوت د زنا ورکو هغه وته اس التفات نه قوت هم نه کتل خو بزرګو الله والا هغه په دې بد کردار خځه سکول هغه وته اس التفات نه وی مت نه قتل دیتا بدا بیا روته ناکام شو نه مراد شو جوړېجی رحمت الله علیه دوکا نه کدی بد کردار زیناکار خزي او نه بخپل حسن نسکو هغه نه سه حیرانتیا هغه تب جوړ کړ داروته بیا بار فاتت راعيا كان يابي الى صومعته
فامكنته من نفسها فوقع عليها یو غډبو دغه ته بیګړې مړې په دې شاړه کې سرول دی بم کله کله راته دی جوړیج رحمت الله علیه سره بکی ناستو دغه تر دغه جوړپړې وکنه عبادت خانه و نو دغه غډبه سره دی بدکاری او بدفعلی وکړه فحملت فلما ولدت قالت هو من جوړیج داغینه حامله شو بس کله بچیو شو بدی زنانه مشهور کړه ودا خو د جوړیج زوی الزام په ولګو په جوړیج رحمت الله علیه هغه بد کردار زنانه فاتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه بني اسرائيل راغون شو چې الله داس برګي د داس برګي کله کله ګوره خو خلکو بارکه پروپاګاندا خلک کوي ډایرک په پچای چې پروف او ثبوت د سره نه چاته به نقصان نه رسوي نه به چا پس برګي کې خبره کوي نه به چا متعلق غلط ګمان کوي پروف ثبوت دلایل گواهان بني اسرائيل راغله په دغه جناکاری خبره ومنله او دې صومعين را کوس کو د خلوتګارا او هغه ول روان کړو دی وو خو ویټه بل چې کله دا واقع شو نو دا اراده دوی کړي و دی را کوس کو داسې چلیو کو دغه ول روان کړه فقال ما شانكم دوته وی څه حال استاسو څه حال دا تاسو کوي څه چل قالوا دوی زنیت به هذه البغي تا زنا کړي د دې زناکاری خل سره فولدت منك او بیا دې دغه شان زوی بچی زیږي ولې د دینه څه خو زوی دې دا غینه او ته دلته زبرګي مونږ خو زبرګ دلته تدا کارونه کې په دې چړه کې دا خبره ته چوشي بس دوی فجاؤ به اين السبي فجاؤ به ماشوم چرته دی جوړیج رحمت الله علیه صاحب کرامات وخو خلکو امتحانونه مرাজি غټ غټ امتحانونه چرته دی هغه ماشوم راوړې مال هغه ماشوم راغی جی چې کله ماشوم راوستو دعوني حتى اصلي بس دی په مونږ درې د مونږ شروع کو دعاګانې موخته ماشوم مرو غوښتو فصلى فلما انصرف اتى السبي فتعن في بطنه ماشوم دې لکه راوړو مونږ نوزګار شو مونږ کې الله پاک ته التجا درخواست ناراض نیاز خبره د خپل رب سره وکړه دا مونږ کو الصلاه معراج المؤمن دا په د مؤمن معراج دی نن مونږ ټول مستشاکړي نفل پیجنو نفل نه پیجنو منډه د واستیخ تر د جمعات نه لاس میټه ساري دل نه پیجنو په جمعات لاس میټه مخ کې راتل نه پیجنو نو څه به زموږ کارونه سمي څنګه وسمي پرې د شاباش شریف د لسب کی دا کارونه او مسلې د هر کی ګنډا پور سه ابدل مسلې ال کوي کړه موږ تاسو خو یقین پدې خلکو او مخلوق هم یقین جوړ ورو چې څومره مسلې تاسو را مخلوق زموږ تاسو مسلې ال کوي واړی یو بل تاسو له بکو او خدای بهیر هغه ته سجده نه لګو صلات حاجت نه پیژنو بس دا ماشوم داسې په دې خېټه کې سکو نوکارې په ولا ګوله په دې خېټه کې په دې ماشوم داسې ګوتې ولا یوړي معمولی غونډې سي نوکارې په ولا ګوله وقال يا غلام وي وته اے بچیا من ابوک لا دې سوق دی غيږي ماشوم اوس پیدا شوی دی دی وته دا لا دې سوق دی من ابوک قال فلان الراعي بس ماشوم خبره شروع کړې په ځانګو پلان کې ګډبا زما پلان دی د غیږي ماشوم خبره وکړي دا کرامت د جوړیج رحمت الله علیه د بنی اسرائیل د بزرګ بخاری مسلم کې ذکر دی ښا چې څوک یې کرامت نه منم کړ زه دغه خلق نه منم تاسو بسوي څوک چې کرامات نه مني د اولیاء الله نو موږ دغه خلق نه منو دغه مولیان نه منو دا نه منو ځکه چې دی بخاری مسلم نه مني موږ سره دی قران شریف نه مني موږ سره زی سلام اورم زی سلام منم خپل عقیده درست کې دا مولا په ټول عمر جمع دی نه دا به یو ورځ تاسو نزی خبر تا خدا حدیثونه د بخاری او مسلم یاد ساتي عقیدیم غړي وړي نشي په بزرګانو پسې چرته خنداونه کې دنیا هغه پوره بقایم وي چې سو پر یو الله وینکي جمدی دغه بزرګان الله یادای رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پجب مبارک یو بزرګم چې جمع دیو هغه پوره بدا اسمانونو عظمت قایمی او چې دغه مړ شو الله والا ټول مړ شو او زمون په شان سټکوري پاتې شو دا د ګناه ککړ دا شهوت پرست او دنیا پرست او پیسې پرست او مفاد پرست نو دیو سکند راته الله پاک صبر نه کوي اسمان را باندې ټوکړي ټوکړي را ورځي بیا په قیامت چې دنیا آباد رچا د برکت آباد د الله د اولیاء او د دوستانو د برکت د ذاکرینو د برکت
کته منی کنه منی مسلم شریف حدیث دی. لہذا پلان کی گډبا خبر یو کړی دا کرامت صادر شو. فاقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به. دا بخاری مسلم حدیث وره. بني اسرائيل راغوش دترال فاقبلوا على جريج يقبلونه. دا الله سنخ کول اول شروع دی کول اول شروع کولو بني اسرائيل جريج رحمت الله علیه کرامت ولید. پوه شو چې دا خو موږ ډیر زیاتې وکړو ظلم مو بدیخ کولول شروع کو ويتمسحون به او دې مسکول شروع کو دا ځان ته چې سړی را نږدې کی نیکان خلک خل دې موږ دا طریقه ده نو کولول او مسکول دا د دې جوړیج رحمت الله علیه نو کولول شرک دی. د بزرګ لاس کولول شرک د بزرګانو خپې او لاسونه کولول دا سنت دي د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم مجمعین. حدیثونه دي صحیح حدیثونه دا د مسلم بخاری حدیث شو په دې کې جوړیج رحمت الله علیه خپل کړی دی بنی اسرائیلو او دا قصه رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک په بخاری مسلم کې ذکر کړه. نو کو دا خپل اول شرک نه رسول الله مبارک بدل ته فرمایلیو چې ګورې هغه خپل کړو دا غي شریعتو تاسو چې د بزرګانو لاسونه په خپل نکړي کني مشرکان بشي نو فرمایلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لاسونه په وفد عبد القیس وګور ټول سای سي دډک دی حدیث ټولو کتابونو کې د حدیث وفد عبد القیس راغي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لاسونه په مبارک خپل کړ لاسونه خدا منم لاسونه خپل کې سړي ټټې دي ته ضرورت نه خو چې خپې د چا خپلې ټټېږي ونه صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و سلم خپې مبارک خپل کړي او په حدیثونو کې ټولي واقع موجود. نو لہذا علامه عقیده ما خرابوا بس لہذا چې کله دې خپل کو بده وقالو نبني لك صومعتك من ذهب مون بتاله صاحب دا صومعه داستا عبادت خانه دا جومپړې دا بدل مونږ د سترو زرو جوړو بس مونږ ته خیره ولکې مونږ ته دعا وکا هم دا به وته وکړه مونږ ته چې کوم دی مونږ به دا د سترو زرو تعالی جوړو لا اعيدوها من طين كما كانت ففعلوا بس دا وته وی مسرو زرو ضرورت نشتا ز پسرو زرو سبو الله والو هغه د دې خلکو له تل او د الله عبادت ته ځان نشيو وته چې دا څنګه و د خټو جوړه وقته د خټې واپس جوړه کې مطلب چې په خپل عبادت بیا شروع وکم کنه او چې سو خوشو په دې خلکو دا شو کو بنی اسرائیلو د دې واقعي بیانولو څه مقصد ډېر سببونه دي او ډېر مسلې د دین روزي د دې ما دې د پاره وکړه چې د ما مخ کې وی چې د مور خیری دا غره انسان ذلیل رسوا کوي په دنیا کې او کو د خدای فضل نو په آخرت کې هم ذلیل رسوي دا به کې قید لګاو اوس دا خو الله والا او د الله فضل پیو نو دته د دنیا ډغره میلاو شو مور ویلی نو چې هغه پورې یا الله زما دا بچي جوړې مو وجنا سو پورې چې د خراب او زناکارو نظر په نه لګیدل نو الله پاک د زناکار خزم خولا او د زناکار خزه الزام متوقو او دا دی وګوره دغه عبادت خانه په روانه شو خدای الله فضل لا مرګرو نو د کرامت په زور ګوره کدا کرامت هغه دغه نخ کار کولی خو خلکو کې دي شي وجلو په والو نو د کرامت د الله په فضل د کرامت په زور اغزان بچ کو د الله په فضل او اخرت کې بری دي خو دنیا کې خو ډغه راو خوړنه چې دون لوی بزرګ چې د جوړیج رحمت الله علیه پشان بچي او شپه ورځ عبادتونه کوي او مور دی په مونږ ولاړی خو اور دی خبرو ته ګوره په مونږ ولاړی عبادت گزار تهجد گزار بچي نا فرمان نه زیناکار بدعمل بالماز نه او دته په مانزه ولاړ مور आवाज کوي زمون فقهای احناف دا فتوا د اکثر فقهای احناف په مذهب یاد ساتي مذهب حنفی چې په نفل موز ولاړ په نفل موز یا عبادت کې نفلی تلاوت شروع کړي یا بل څه ذکر وظیفه یا نفل باندې ولاړ امور आवाज پلار आवाज کو نو نفل موز په پرې دې مات به کی او سیده باور شي आवाज باور کی مور لپلا نفلی موز باندې راځي سره د مور ضرورت دی د پلار ضرورت دی دومره لوی مقام او مرتبه د مور او د پلار اگر چې خبره اختلاف پکې شته بعضی فقها وایي چې نه به ماته او زمون فقهای احناف فرمایي چې نفلی موزي فرض نه او نفلی موزي ماته ورشه د مور په आवाज لبیک وایا د پلار په आवाज لبیک وای نن موږ ته پلار چغي وي مکه وا سمشا مزه او یاره داس ویلار شو ته او لار شي
دا کار مکه وا پلانګي زه ته مزه پلانګي کرا مزه او مور خبره ټول شاته وګورځي او سیده روان شي بچ دا به کامیاب شي دا به جنت ته لاړ شي دا به رب ذل جلال رضا کی دا بچي دا به څنګه کی جوړیج رحمت الله علیه دغه والا او د مور خیره ورو رسید په دنیا کې تاسو ته بدلونه رسي موږ ته برونه رسي مور نه خیره مال د فلار نه خیره مال کله کوله نقصان دی او تبعی او دا چې تبعی ده چې ګوره د مور او پلار په خدمت د مور او پلار په خدمت جنت ته جنت په ملاوي بل حدیث مبارک سنن نسائی سنن ابن ماجه مستدرک حاکم دې کتابونو دا حدیث مبارک را نقل کړي صحیح الاسناد حدیث حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ان جاہمہ جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ راغی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تے او فرمائل اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اردت ان اغزو ما اراده کړی د چې غزا لاړشم jihad لاړشم د jihad اراده مې کړی وقت جئتو استشیرو کی او دا ما تاسو ته په تحقیق سره راته کړی دي تاسو مال مشوره راکې یعنی زه jihad لازم تاسو له مشورې لراغلی مشورې ته خدمت کې حاضر شوم چې مشوره د نغواړم فقال رسول الله صلی الله علیه و وسلم جاهمه رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل هل لك من ام آیت دا پر مورشتا مور دشتا قال نعم دې صحابیو فرمایل او مور مشتا قال فالزمها نو لازم کا ځان دې مور سره ایثار شه فان الجنه تحت رجلها بشک جنت ستا دغه مور د قدمونو د لاندې جهاد کې ګوري جنت جهاد کې ګوري صحابي په جهاد کې جنت کته کنه د جنت او د شهادت په مینه کې جهاد لته کنه د شهادت تمنا و د الله رضا یې غوښته کنه ځکه جهاد لته لګنه نه کې کار وکاو کنه په هغه وخت کې خو جهادونه فرض په مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک وتا ډیر شارټ کټ لارو کول او دا رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک حکیم دی ښا ډیر د حکمت خاوند ټول مخلوق عقل 1% دی د ټول مخلوق ټول انسانانو پیریان او 99% عقل الله تبارک وتعالى ځان لا رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک لور کړی په دې 1% کې ټول نبیان امران او ټول دي صحابه او علماء او ګوره ټول خيار خلک وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پته وا دغه وخت کې د دې جاهمه رضی الله عنه مور ته د دې صحابي ضرورت او خدمت ضرورت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تصو فرمایي چې فالزمها فان الجنه تحت رجلها دې سره مور سره شا مور خدمت ته پریوزا بشکا جنت دغه مور د قدمونو د خپې دغه مور د خپو د لاندې جنت چرته دی مونږ ګورو په دو سجدو کې بشکا پاغه کې بمی دا نه مونږ ګورو په تبلیغونو کې مونږ ګورو په جهادونو کې مونږ ګورو په درسونو کې مونږ ګورو په داسې نورو د نیکه کارونو کې صدقو خیراتونو کې ذکرونو فکرونو کې او دغه جنت مونږ سره په کور کې د مور د دوړو ډکې خپې د خاورو ککړې خپې او په ډیرو کورونو کې چې ساروي دي د سوټو سخاخ خپې د دغه قدمونو د لاندې جنت پروت مطلب د دې څه دی مطلب د دې دادی چې د مور خدمت وکا د مور په خدمت کې د جنت پروت جنت ستاره پر د دې مور په خدمت کې دی ضرورت مور رسول الله صلی الله علیه و وسلم صحابي جهاد نه دتلو مشوره ورنکړه چې مزه د جهاد نه داسې مطلب دا مشوره ورکړه چې مور سره شه مور خدمت وکا نو چې کله مور ته د خدمت د پارستاسو نه بغیر بل څوک نه یا بل روډ لري جدا دی څوک نشته د مور د خدمت د پلار د خدمت کمزوري دي نو چې فرض جهادي فرض حجي بنځي د مور پلار خدمت ته پاتې کی طالب د فرض حج او جهاد ثواب الله تبارک وتعالى دربکی دل کومه پکې قید لگاو چې بل څوک د خدمت ستانه علاوه بل څوک نه قبل روټ تکړی هغه خدمت کولی شي بیا جهاد لا بیا فرض حج لا ځابه خپل کار کوا او روټ ته خرچه مرچه پرې دوته د مور نه کو نه خو یو د پلان سما دراتو پرې بددي خدمت کی بیا دا طریقه ده نو لہذا د مور دغه شان د پلان د دې په خدمت کې سپروت دي
د دې د خپو د قدمونو د لاندې دا جنت پروت دی. جنت دا یاد وساتئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا احادیث مبارکه دا اصلي دي فرمایلي. دا زموږ استاد سره پاره د مور او پلار د خدمت ترغیب راکړي. ترغیب مور او پلار سره د خصلوک ترغیب راکړي. ذهن جوړي زموږ په دې سونو حدیثونو مبارکه سره چې مور پلار ګوره داسې هسته ما جیسی هستی نہیں. دا خدا خو بالکل دنیا میں ہے کہاں ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں نہیں ملے گا بدل چاہے ڈھونڈ لے سارا جہاں. ټول کائنات وګوره خو د مور او پلار پشان هسته و پیدا نه کی. پیدا وکي ته په پیسو پیدا کی نه پیدا کیږي. دا یو مور یو پلار سړی چې پیدا شي. یو صحابي مبارک ان الله علیه وسلم ابن ماجه حدیث مبارک ما حق الوالدین علی ولدها صحق د مور او پلار په بچی باندې خپل بچی باندې صحق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وتعالى او فرمایل هما جنتک و نارک دغه دوانا یا جنت تستا یا دوزخ تستا. خبره وته ختم کړه. دلته مور پلار دوانا را هما جنتک و نارک دغه پلار او مور یا دستا جنت دی. مطلب که خدمت ته ولو کو رضا دی وساتل خوشاله دی وساتل خو جنتی شي دغه دی جنت دی. الله باندې داخل کی جنت او کو نه د خفقل نو نارک دغه ستا جهنم دی. بس دغه جهنمی بیا به جهنم ته د خیر سره چې مور پلار دې ناراض او خفه کړ داغي خدمت ته ونک تکلیف ته وته ورسه. مور پلار له تکلیف مو ورکو. د مور او پلار خدمت دغه جنتونه دي. امام ابو اسحاق اسفرانی رحمت الله علیه مشهور محدث او عالم بزرگ تیر شوی. دغه طریقه دا وا اخیری واقعیت بیانوم بس دعا کو. د شپې بچ کله دی راغی د مور پلار پوته به وکیناس او غیله به پخپو چافي کوله. امام او د محدث بس کول کوړه بچ د شپې راغی سبه کول کوړه به منډه واله بیبي نه وخت به وکنه پچوله به غيږي ورکولې د مخې سره او بچي به چوته ول ور خلاصول سبه کول نه وای دا د کړي نه وای نه وای کتا سو وای کنه زه خو دې ته وایم مور پلار له خپې چا به کولې دراتو سره کار دا ډیوټي ودا وسره د درسونو نه پس چې ما سوتان به کوړه راغی. تاسو مور پلار له خپې چا به کړي په خطا کې کنم دي چا به کړي نو ګور اوس وره دا واقع وره دینه پسې چا به کوي یوازې چا به کوي ما نور مم څه کوي ها زندگی تیرې ده. او چې کله به مور پلار خ چا پی کړ په به ولا چا پی کړی غینه به دعاګانې واغستې مور به تخول دعا وکړه هغه دعاګانو کې بیا لاړو خپل کمرې ته بلاړ بي بچو خاله بلاړ. یو پیر وی دي چې کم دی راغی او د مور په چا پی کول په دغه دوران کې دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک بداره تر آیاتو چې الجنه تحت اقدام الامهات چې محبوب فرمای جنت د مور د قدمونو د لاندې مور اوس ناس سره کاټی کنه او ته ګوري کنه په ولا چاپی کوي. ودا حدیث نو د دې خو یو حدا دا مطلب دا دی ما تاسو مخ کې چې د مور او پلار په خدمت کې د مور جنت دی. مطلب دا دی راغلی ته ګوره دي کې جنت نشته. مطلب د دې خو خدمت جو کې او د دې خو خادم شي نو بس جنت ته ستاره پاره. دغه مطلب هم دا دی د حدیث مبارک خو یو ظاهری الفاظ دي. ایمانن ماوی وی دا امام ابو اسحاق رحمت الله علیه فرمای چې ما ځان سره دا سوچو کو چې راشه نن د حدیث شریف په ظاهر عملو ظاهر سری ظاهر دا دی چې د مو د خپو د لاندې جنت دی. همدغه ترجمه ده ظاهری کا. نو یزه دا سراټټ شوم د خپل ګیره نه خپل ګیره به سنت امام عالم کنه بزرګ کنه مدرس وی دا خپل ګیره مې دا چې راواغه سو د مور په دې خپو باندې مې لګي دوړي لګېدلې نو بس مې پیو سندلې فقیره مې د مور د خپو ګرد سپاک دوړي سپاک. ادب د مور پلار د دې عالمانو بزرګانو نزد کې شاخه بس راخونو بس مونږ ته وی دا ما مور زما خیال نه ساتي او زما قدر نه کوي او زما خزن منیو ما ته پترس ګوري او ما ته نیغ ګوري او ما ته کو ګوري تاسو په ځل خبري ته خو روزان بچي حسابې نه ته خو ځان ته د مور پلار وي ته خو ځان ته د پلار وي ته خو د سره ته په دې ارث کې شریکي نو ته بچي د څه شي شوي او انت ومالک لابيك دې حدیث سره به د ملاسه کوي چې محبوب او صحابي سره راغي او صحابي او بچي ور سره پلانجو
رسول الله مبارک فتوا ورکړه دغه فتوی د پاسه بل فتوا څوک نشي ورکولې د قیامت پورې هغه زوی ته ولوي ته او استاد مال دا ټول استاد دی پلان دا به نه وي چې ما وګټل او ما وګټله ته څه شي چې ته به وګټې که دا پلار دی نه و دا مور دی نه وه ته به دنیا کې نه وي پیدا شوي ته لا حقونه د پلار نه غواړي ته لا د مور نه حقونه غواړي ته یې څوک ته یې څه شي د مور او پلار په مقابله کې سپارې حیثیت یې نشته د مور او پلار مقابله کې د شریعت او د قرآن او د حدیثو په رڼا کې د بچی حیثیت نشته د مور او پلار سره چې دوی مونږ موازنه شروع کو مقابله شروع او حسابونه کتابونه د پلار سره کې او د مور سره لا حسابونه کتابونه کې په ډېرو کورونو کې په دې جګړې زما چینی راواغستل زما غوړي استعمال کړل زما کچن ته دا مور راغلی وه هی لعنت شو پتا شه بدبخته بچیا جهنمیا روانه جهنم ته مخه دې کږه روانه پر اسم چې راووړه جنت په لاره راووړه د مور باره کې داسې خبرې کې ته استاد مال ورڅه د مور دی او د پلار دی ستا پکې هېڅ هم نشته چې څو پورې مور او پلار جمدي دي که د بچي په کور او په ګټ او په هر څه پلار دعوه وکړه مور دعوه وکړه او فیصله عدالت ته او اسلامي عدالت ته راله مفتی ته د مسلمان راله قاضي ته د مسلمان راله نو بچي به د دغه کور او د دغه مال او د هر څه د دستبرداري شړلې کېږي به چې زه روکېږه ځان له بل ځای کې چې ته کور په کرې ونیسه هر څه د پلار او مور ته پرېږده چې هغې پرې خوشحالي دا د شریعت فتوا ده د مبارک دا کار وکړو سحر درس له راغی چې سحر درس له راغی او شاګرد هغې صاحب ما خو ډېر بېګا عجیبه خوب لیدلی ښکلي یو شین باغ و مزېدار بېګا د شپې تاسو پکې مولي دی ډېر زبردست تاسو پکې چهل قدمي کول او ګرځېدی پکې او په دغې باغ کې تاسو چې ته ما وکتل ستاسو ډیره مبارکه کې ملغلرې وي جواهرات پکې امام ابو اسحاق رحمت الله علیه اخو عالمو په حدیثو پوهه هغه ورته وی چې بچیا خوب دې ټیک لیدلی دی چې باغ دې لیدلی دا جنت دی زه دې لیدلی یم ټیک خبره ده په جنت کې بېګا ګرځېدم او دا چې کومې ملغلرې دې زما په ګیره کې لیدلي دي او دا جواهرات هیرې دا وي څه وي دا زما بېګا د دې ګیره باندې د مور د خپو خاورې صفا کړي دي دا هغه هیرې هغه ملغلرې دي هغه جواهرات خوب دې بالکل ټیک لیدلی او ما بېګا د حدیث په ظاهر وي عمل کړ تاسو ته داسې به وکړئ تاسو باندې خو د مور مونږ باندې د ډېرو بچو مور به د مور نوم پې بدلېږي د مور وجود پې په کور کې بیا تنګ شي په مور او پلار چې کعبه یې راشي کعبه نو به بیا مور او پلار هیر کړي بیا تنګ چې دا پلار راته ولې په دې کور کې اوړي راوړي دا مور راته ولې ټوخېږي په دې خوا کې په کمره کې داسې ډېر بچي بدبخته شته په دې دنیا کې د ځان نه ویم داسې شته دا بچي دا ذهنونو والا بچي شته او دا ټول جهنمیان دي زه نه ویم دا حدیثونه وایي ټول که مور پلار یې رضا نه کړه د مرګ نه مخکې ما تاسو هر بچي نو ګوره بیا ګوره د جنت تمه ونه ساتئ د خپل رب نه او چې مور او پلار رضا او خوشحاله وساتل نو هم جنتونه ستا په دې قدمونو کې پراته دي بس الله پاک دې موږ له د مور او پلار د خدمت د ادب او د احترام توفیق راکړي او د دې سره د ښه سلوک توفیق راکړي او دا وګوره امام ابو اسحاق رحمت الله علیه دا چې کوم دا واقعه امام حسن بصري رحمت الله علیه بارک کتابونو ذکر کړی دا ورز دا دی الله پاک دې موږ تاسو له دا شان د مور او پلار د خپو چاپی کولو هغې د ادب احترام او هغې خدمت کولو هغې سره د ښه سلوک تیرولو توفیق راکړي انشاءالله رانما نجومه به نور څه حدیثونه پاتې دي په دې موضوع به مخکې زما مزل کوو الله تبارک وتعالی دې په دې حدیثونو ما علی اول او تاسو ټولو له په دې آیتونو ته عمل توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ جی اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث بادشاہ کریم موږ ټول د مور او پلار فرمان بردار کړي د هر مشر د ادب او د احترام توفیق راکړي کشران ټول په دې غار صراط مستقیم د ادب په لار روان کړي کم بشینا فرمان دي د مور او پلار الله فرمان بردار د جمعې دروازې د خاطر فرمان بردار کی رب کریم زموږ د کلی لاقه رحمتونه او برکتونه نازل کی ټول مردگان اهل اسلام زموږ وبخي حلال مال حلال رزق فراخ ډیر تیر راکی فخو زینو د لکول توفیق راکی خان کا بیمار دغه ته دوه کې الله شفای نصیب خپل لارې جوړو کی خپل لارې دارو کی خپل لارې دارو کی ټول بیمارانو ته خپل لارې دارو کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و علیه وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین